د مسلمانانو د دې به دا عقیده چې قیامت دا حق دی او قیامت دا راتلونکی دی. په دغه ورځ باندې به حساب کتاب د هغې اعمالو کېږي کوم چې په دې دنیا کې موږ کړي. خو بیا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د قیامت د راتلو نه مخکې څه نشانات هغه ذکر کړي چې دا نښې دا به ښکاره کېږي. حدیث مبارک کې راځي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی. هغه نشانات ذکر کوي په هغه روایت کې. هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی چې زمانه به په خپل مینځ کې نږدې شي، علم به ختم شي، فتنې به ښکاره شي، بخل به په زړونو کې کورونو کې او دا به زیات شي. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغوی تپوس وکړه چې څه ته وایي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغوی ته جواب ورکړ چې مرګ. اوس په دې روایت کې یو څو نشانات د قیامت هغه ذکر شوي دي کوم چې نن سبا عام دي، نن سبا هغه ډېر ښکاره دي. یوه هغه دا ده چې زمانه به په خپل مینځ کې نږدې شي، یعنی زمانه دا به ډېره وړه شي. ګنټې نه به منټ جوړ شوي، د ورځ نه به ګنټه جوړه شوي. موږ وګورو نو دا زمانه څونه په منډه سره روانه ده. ساري یو سړی پکې لږ شانتي کارو کې بیا ماسخوتن شوي. دارنګې دویمه نښه هغه دا ده چې علم به اوچت شي. نو د علم اوچتېدل داسې نه دي چې د خلکو د ذهنونو نه وځي. د علم اوچتېدل به دی چې کم اهل علم دي، کم اهل حق دي، نو حق پرست او علم والا خلک هغه به وفات شي، هغه به الله تعالی اوچت کي. نه اهل خلک به پاتې شي چې هغوی سره به علم ني، او که یو دو سره پکې وي هم نو هغه به په شمېر باندې کسان یي، کني باقي چې کوم وي نو هغوی سره به علم موجود ني. دارنګې درېیمه نشانه چې هغه ذکر شوې ده هغه دا ده چې فتنې به ښکاره شي. نو نن سبا موږ وګورو نو په هر ځای کې فتنه ده، په هر ځای کې فتنه ښکاره شوې ده او په مختلفو شکلونو کې فتنې هغه ښکاره شوې دي. که هغه د بدعاتو په شکل کې، که هغه د رسومات باطلو په شکل کې، که هغه د شرک په شکل کې، نو په دغه ټولو صورتونو کې دا فتنې ښکاره شوې دي. دارنګې بله نشاني هغه نبي علیه السلام چې ذکر کړی ده هغه دا ده چې په زړونو کې به بخل کورونه جوړ کړي. او نن سبا موږ وګورو نو دا غټه نښه ده او دا نن سبا موجود ده، په زړونو کې بخل هغه موجود دی. او اخري نشانی کومه چې په دې حدیث مبارک کې اخره کې ذکر شوی ده هغه دا ده چې مرګ به زیات شي، مرګ به عام شي. ځوان او ماشوم او بوډا په دې باندې بني مرګ به عام وي. چېرته به څوک اکسیډنټ وکړي د هغې د وجې نه به مړي، چېرته به چاته به راشي د هغې د وجې نه به مړ شي، چېرته به هسې څوک درز وخوري د هغې د وجې نه به مړ شي، چېرته به یو کس راولګي بل کس به ولي د هغې د وجې نه به مړ شي. نو نه په ماشوم ده، نه په غټ ده، نه په ځوان ده، نه په بوډا ده، مرګ به عام شي. کس به د داسې انسان د مرګ اعلان واوري چې هغه به ویره دی خو پرون ما لیدلی و، دی خو سم و، پرون ما سره په لاره کې ولاړ او نن دا په ده باندې څه چلو شو. نو دا عام هغه نښې دي کومې چې د قیامت نه مخکې به راتلي. دا ټولې نښې هغه ښکاره شوي دي. نو ځان تیارول پکار دي، قیامت ته تیاری پکار دي، سوال جواب ته ځان تیارول پکار دي.